د نبی علیہ السلام مبارک دنیا ته راتلل په امت باندې په دې ټول مخلوق د الله احسان دی. ځکه د امت ته الله د حضور پاک په ذریعه ایمان نصیب کړ، او که موږ ځان ته مسلمانان وایو، ځان ته مؤمنان وایو، دا د الله فضل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکت دی. او باقی چې څومره مخلوق دی د هغې دپاره دا الله احسان دی. ولې الله قرآن حکیم کې فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، چې د ټول مخلوق دپاره الله پاک حضور پاک یو رحم را لېږلی دی. هغې وجه دا ده چې د نبي علیه السلام د برکت نه خدای ایمان خور کړ، او کله چې په دې مخ د ځمکه د سوچه ایمان عقیدې سره د الله نوم غښتلی کېږي، نو ټول مخلوق ته به امني، قیامت به نه راځي. او که د سوچه عقیدې سره د الله نوم ختم شو، هندوان هم خدای یادوي، خو د توحید د عقیدې سره نه یادوي، خدای مني. عیسایان هم خدای یادوي او خدای مني، او د توحید د الله د یووالي د عقیدې سره نه. هغې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي، او بیبي مریم ته یې ښځه وایي، عیاذا بالله. یهودیان هم خدای مني، دا نه چې خدای نه مني، او د سوچه عقیدې د الله د یووالي د توحید سره نه مني. الله نبی علیه السلام فرمایي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر څو چې د خدای نوم غښتي شي په مخ د ځمکه، نو قیامت به نه راځي. نو د خدای نوم خو ته به عیسایي ملي، یهودي ملي، نه د سوچه عقیدې سره. د الله نوم په داسې نظریه چې کوم زمونږ د سوچه عقیدې سره چې الله یو دی، په ذات کې په صفاتو کې شریک نه لري، نو تر څو چې دغه عقیده نو دا قیامت به نه راځي. نو اونم په امن شوه، کبم په امن شو، ځمکم په امن شوه، غرم په امن شو، او کائنات ټول په امن شو. او چې دا سوچه عقیده ختم شوه، نو قیامت به راشي. چې قیامت راغی نو غرم تباه شو، ځمکم تباه شوه، اونم تباه شوه، مخلوقم تباه شوه. او دا سوچه عقیده دا مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. نو دې نه دا معلومه شوه چې نبی علیه السلام مبارک یوازې د انسان دپاره نه، ټول مخلوق دپاره رحم او کرم دی. دویمه خبره دا ده چې کله الله پاک یو انسان ته لوی منقبت ورکوي، نو مخکې پې ازمایش خامخا راولي، تکلیفي. په دنیا کې که تاسو وګورئ چې یو سړی وي چې زه مالدار شم، نو دې به تکلیف تېرې تجارت به کوي. که دې وي چې زما د غنمو شي، نو دې به تکلیف تېروي، دې به بخور کوي، دې به ځمکه کري، دې به د شپې هم پاسې او د ورځې به هم پاسې. او که یو سړی وي چې د پیسې وګټم، نو په اسانه نه ګټلې کېږي، دې به ډېرې منډې تړلې وایي. تکلیف به تېروي، نو پیسه به ملاوېږي. بې د تکلیف نه او بې د مشقت نه پیسه ملاوېدل مشکل دي. دقه رنګې د الله چې څومره نعمتونه راغلي دي، په پیغمبرانو راغلي دي او که په نیکانو راغلي دي، نو مخکې هغوی ته سخت سخت تکلیفونه راغلي دي. حتی اذا استیأس الرسل، پیغمبران به مایوسه شو چې خدایا دا څو شو، دا خو لوی تکلیفات دي، دشمن کافر مضبوط دي، زما ملګري خو کم دي، ای خدای دا بسي. وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت تکلیفونه پیغمبرانو ته رسېدلي دي. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، داسې حالات په پیغمبرانو راغلي دي چې هغوی به یا خدای هغه امداد به دې کله راځي، یا خدای هغه ستا مدد به کله راځي. پیغمبر پریشانه، امتیان پریشانه. الله قانون څه دی؟ راځي به مشقت، تکلیف به راځي، ازمایش به راځي. الا ان نصر الله قریب، د خدای مدد نږدې دی، نږدې دی، لرې نه دی، خو تکلیف به راځي، مشقت به راځي. واذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، څومره ازمایشونه په ابراهیم علیه السلام راغلل، څومره لوی ازمایشونه. پلار سره مقابله رااله، قوم سره مقابله رااله، بادشاه سره مقابله رااله، کور یې پرېښود، کلی یې پرېښود، لار کې د مصر بادشاه پې حمله وکړه. څومره مقابلې، څومره تکلیفونه. زوی حلال کا، ښځه بوزه، او په دشت و بیابان صحرا کې پرېږده. دا ازمایشونه تکلیفونه راغلل، خو الله ورته ویلي چې انی جاعلک للناس اماما، تا نه به ګورې یو لوی شخصیت جوړېږي به. تر ننه پورې د ابراهیم علیه السلام د هغه تکلیفاتو نه پس خدای وله څومره لوی پیغمبري ورکړه، لوی درجه خدای ورکړه. او ولې هغه لویه درجه دا ده چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نیکه دی. نکاح کې نور پیغمبران هم تیر شوي دي، اسماعیل علیه السلام هم دی، خو فخر په ابراهیم علیه السلام کوي. دا یو ډېره لویه رتبه خدای ورکړه. او چې کله په معراج کې د نبي علیه السلام ملاقات د پیغمبرانو سره کېږي، نو آدم علیه السلام ورته د بچي وایي، مرحبا بابني، زما بچي ته په خیر علي آدم علیه السلام. او نور چې څونه پیغمبران دي هغوی ورته وایي زما رورې په خیر علي، رورې په خیر علي. او ابراهیم علیه السلام هم ورته بچی په خیر علي، بچی په خیر رالی. دا لویه خبره ده او لویه درجه خدای پاک ابراهیم علیه السلام له ورکړه. او د ټولو نه غټه درجه څه ده چې موږ مونځ کوو او په مانځه کې کوم موږ درود شریف وایو، نو رښتیا وایي د حضور پاک د درود سره د ابراهیم علیه السلام نوم پکې راځي که نه راځي؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدای زمونږ په پیغمبر مبارک او دغه په اولاد باندې داسې رحمتونه نازل کا لکه چې په ابراهیم علیه السلام او دغه په بچو دې کوم رحمتونه نازل کړي دي. نو چې څومره منځونه کېږي، څومره قیدې ستا دروازې کېږي، څومره قیدې او څومره درود شریف پکې وي، نو د رسول الله مبارک سره به سر کې د ابراهیم علیه السلام نوم به اخلي.
انی جاعلک للناس اماما دا سه مشر دنه جوړوم الله وتعالى او ازمایښونه تکلیفونه راغلي دي وګوره په حضرت یونس علیه السلام کوم تکلیف تیر شو وګوره په حضرت ایوب علیه السلام کوم تکلیف تیر شو وګوره په حضرت نوح علیه السلام کوم تکلیف تیر شوی دی وګوره په حضرت موسی علیه السلام او په حضرت شعیب علیه السلام کوم تکلیفونه تیر شوی دي او په حضرت عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام غریب کو حلال کړ نو دا تکلیفات راځي دا په پیغمبرانو راغلي دي دا په امت راغلي دي لیکن زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې د پیغمبر مبارک په دریو غټو شخصیاتو باندې درې غټ اهم شخصیات دي په هغوی سخت تکلیفونه راغلي دي او خدای ولې یو لوی مقام بیا ورکړی هغه درې درته وایم یو په هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیکه محترم دی عبدالمطلب یو پکې دی د پلار نوم هاشم او دا هاشم ډېر هوښیار سړی و او قابل سړی و دا د حضور پاک د نیکه پلار و ډېر قابل په نوجوانۍ کې هغه داسې کارنامې کړي چې داسې کارنامې به څوک هم ونه کړي ځای په ځای په لارو باندې به حملې کېدلې او چې کومې قافلې به راتلې به ځای په ځای لوټ کېدلې غله ډاکوان دا به په لارو کوڅو کې پراته تجارتي قافلې به نشوې تللې ده دا یو رکوټې هلک دی کشر هلک دی لاوادیم نه دی کړی او د مکې خلک یې ټول راغونډ کړل او چې څنګه یې راغونډ کړل یو لوی تال یې راوړو په هغې کې ډوډۍ چوري کړه وله وله یې کړه او په هغې کې غوښه خوروا واچوله او د ټول قوم له ډوډۍ وکړله او هاشم ویم هغه چاته چې هغه ډوډۍ ماته کې چوري چوري کړي په خلکو خوري دې لپاره یې ماتوي ماتوونکې ډوډۍ ماتوي یو معنی دا ده نو قوم ته یې تاسو مثال راغونډ کړئ ګوره که نورو خلکو غلې شته پټي یې غله کوي زمونږ خو ټوله مکه ده او دشتو بیابان دی غله پکې نه کېږي زمونږ خو ټول نظام په تجارت دی او تاسو ته پته ده چې په کومه لاره قافله ځي نو لوټ کېږي غله ډاکوان دي دې سره به څه کوو چاوي لښکر کې به 15 کسان قافلې سره ځي 15 کسه د قوم مقابله نشي کولی غله خو د سوونو د شلګونو په مقدار ورته په لارو کوڅو کې ناست دي ښه څه به کوو وایي د دې لپاره یو قانون جوړوم تین قانون جوړی ای بس علاقې تقسیمومه مثلا طائف ته له دې ځای نه قافله ځي نو یو برید وی چې د هغې پورې به د قافلې مونږ د مکې خلک ذمهوار یو که دا لوټ شو مونږ پیشه او تاوان یې پیشه او چې دې نه برید نه واوړي نو د طائف خلک به ذمهوار وي دی وګرځید په دې نږدې نږدې په دې لرې لرې علاقو باندې او هر علاقه کې میټینګونه وکړل او بریدونه یې مقرر کړل چې وروره که دلته قافله لوټ شوه که ستا ده او که زما ذمهوار به ته مثلا تورنګزو کې راشي هغه پولونو سره دې خوا لوټ شوه تورنګزوال به ذمهوار او که اخوا لوټ شوه تورنګزوال به ذمهوار مثلا دا یو مثال دی په دې باندې خلکو وایي چې دا خو ډېره هوښیاره خبره ده بس قافلې مضبوطې شي هر چا به خپل حدودات ساتل لما په حد کې څوک غلو نه کي لما په حد کې څوک ډاکو نه کي دومره هوښیار سړی لار مدینې منورې ته چې مدینې ته هلته یو جینۍ وه سلما یې نوم ډېره زیاته خشته وه خوبصورته وه هغې خوښه شوه نوجوان دی لوادي نه کړي هغې نه درخواست وکړو ویره دا جینۍ زما خوښه ده که تاسو ماله دا جینۍ راکړې هم د یو لوی قوم سره تعلق لرو بنو النجار به یې ورته ویل په مدینه کې لوی قوم دی هغې ویل ډېره ښه ده ته خو ډېر هوښیار سړی قابل او بیا د قریشو سره تعلق لري قریش خدان یو لوی قوم دی او بیا د مکې سره تعلق لري د مکې به خلکو قدر کوو ولې به قدر کوو هلک به حج له تل عمرې له به تل دې د مکې خلکو به پرې ډوډۍ خوړی ټول خلک ورته حاجتمند وو محتاج ورته وی صاحب بالکل دا زمونږ لپاره لوی فخر دی چې زمونږ دا جینۍ ته وکړې ډېره ښه شوه هغې هاشم هغه جینۍ سلما سره واده وکړو او د واده نه څو ورځې پس غریبه په نوجوانۍ کې مړ شو نوجوانۍ کې لال مړ شو او چې مړ شو یو ماشوم بچی ته پیدا شو د هغې هاشم نه او د هغه سلما جینۍ نه یو ماشوم بچی هغه په دې سر کې پیدایشي یو څو ویښته سپینو نو هغې نوم یې وله شیبه کېښوده اوس هم شیبه بوډا ته وایي دا ویښته چې سپینې نو خلک ورته بوډا وایي زمونږ خلک هم په دې وي که یو سړی د اتیاو کال وي خو چې ګیره تورۍ نو څوک بوډا ورته نه وایي او که یو سړی د 150 کال یو ګیره قدرتي سپینه شو نو خلک بابا ورته وایي د دې ګیرې سره او دا ګیره نور دی نور دا چې بابا ورته وایي بابا دا د عزت لفظ دی باباجي ورته وایي دا د عزت لفظ دی د قدر لفظ دی د ابراهیم علیه السلام چې ویښته تور شو نو الله ته وایي الله داسې چلو شو نو ما په دې ګیره کې خو سپین ویښته رالل وایي دا نور دی نور رڼا ده وایي رب زدني نورا وایي خدای دا نور خو لاله نور هم بیا زیات کې دا رڼا نه ډېره زیاته کې نو سپین بوټ ګیره او سپین ډکي دا د خدای خوښي ښه ځکه حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان سپین ګیره شو او په دې حالت کې دې مړ شو نو الله وایي چې ماله د سپینو ډکو نه حیا راځي زه شرمېږم چې د سپینو ډکو ته ګورم او د لږه عذاب ورکوم لکه اوس هم سپین ګیري او څوک څپېړه ورکوي نو شل کسه یې ملامته کوي مړه یا سپین ډکو ته حیا نه درتله درته نو ډېر بدقسمته هغه بوډاګان دي چې بوډاتوب ته ورسېږي او بیا هم ګیرې خرئ دا ډېر بدقسمت دی او یا بوډاتوب ته ورسېږي ځوان هم نه پکار خو چې دې بوډاوالي ته ورسېد او بیا پرې قینچي ږدي او کرپ ته وباسي او یا چاله پرېږدي او خرئ دا ډېر بېوقوف دی دا ډېر بدقسمته دی د خدای په نسبت باندې خدای دې داسې بدقسمته نه مسلمان وساتي نو سر کې پیدایشي سپین ویښتو نو خلکو به ورته شیبه وي شیبه بوډا لکه دا خو پیدایشي بوډا دی دغه ماشوم په مدینه منوره کې اوسېدل ویده مور یې د مدینې وه هغه خپلې مور سره لویېږي چې ورو ماشوم دی لویېږي نو هلته کې بیا د غشو د ویښتو چلونه زده کول لکه دې زمانه کې خلک د ټوپک د شیش چل زده کوي ولې ښکار به پې کومه ښکار دپاره اوس که په انسان ښکاری ظالم دی یا په انسان ښکاری او چې سم سړی وي نو هغه پې مرغان ښکاری نو هغه زمانه کې به د غشو چل زده کو چې دا غشې ځان ټریننګ کړم ولې ښکار نه به ځمه چې زه پې مرغۍ ولمه نو د مکې یو سړی تللی و مدینې ته
نو چې لا نو الته هلکانو په غشو باندې ټریننګونه کولو نو دا هلک شیبه چې و شیبه د غشې به چې وویشته نو ټاکۍ به یې مضبوطه وویشته نو چې بیا به بل غشي وویشته نو ټاکۍ به بیا مضبوطه وویشته نو شعرونه به یې وې او څه به یې وې زه د مکې یم زه د قریش یم زه قریشیم دا خو زما مور د مدینې ده زه قریشیم او زه مکي یم او زما داسې غزار دی خپل صفتونه به یې کول دغه هلک واورېدل یلکه ته قریشي او د مکې او دلته څه کې دا مې ماماګان دي ماماخیل دي مور مې دلته ده د چا زوی یې د هاشم او هغه هاشم زوی ته چې مړ دی او چې راغی مکې ته نو د دې هاشم بچی راغون کړل یاره وی عجیبه خلک یې څنګه وستا سورواره خو ما په مدینه کې ولیدل ډېر خشته دی ډېر حسین لکو دی دا شیبه ډېر مزېدار خو ما مدینه کې ولیدل او ډېر خوبصورته دی ډېر خشته دی او صاحبه نوجواني ځواني هم ډېره مضبوطه ده او داسې به غشې په شیش لګېده چې ټول خلک ورته حیران د نور هلکانو به نه لګېده ده به لګېده او شعرونه به یې وي چې زه قریشي یم او د پلان کې نو تاسو شرمېږئ نه چې ستاسو ورواره په مدینه کې د مور سره اوسېږي ماشوم خو مور سره ني ماشوم خو پلار سره بس دوی له غیرت واچو خاط دوی شوی د مور واره او دوی نه غشولي خشتا سونه خو خيار بده نه د یو تر متولب نمو متولب د هاشم رورو د هاشم دا غمل متولب اغلار او خدان سره بوته او چې مدینه ته څنګه ورسېده د مدینه خلکو ته وي چې د خپل واره پسې راغلي دا به زما کېتا هغه ورته وي چې دا کوم خړای دی مونږ وکړې دي امر ته وي چې حق زما دی زما واره دی نسب زمانه د مور نه ثابتېږي زما ضرور نه دی دا زه به زما خلکو مرته وي چې قانون دا دی چې الک دا د پلاری دا د تری دا د نیکی بالکل ته حق بجانب کته بوزي هغه مور ته مل خلکو چې بدا بچی دی او ته بس بل وادو کې ته په څه کې استاد استاد زوی دی او پلاری مرده تر راغلی ورکا ولا امر ازي شو هغه ماشوم شیبه د متولب ځان سره په خلاص سور کو او مکې ته او دیم خوشاله ځکه د مکې یو نوم دی او د قریش د خاندان یو نوم دی د بیت الله یو نوم دی ځان سره راوستو نو چې راوستو نو د خلکو ویل ک متولب مرای راوستي هغه د معنی کې مریان خرڅېدل او دم لوم بیغه غونه چې دا د مار واره دي ځکه جامع خیره نه وي او جامع شلیدلې وي نو دې پیو شرمېده چې کوم چې دا د ما د غمر ور دوی د نوې بچی ته جامع متنشي بدلولې پاک صدرم نشتا صفا جوړم نشتا نو دم لاري متولب هم غپ نه کو او خلکو متولب مرای راوستو نو د خلکو عبد المطلب نوم کې خو ده نو می شیباو عبد المطلب چې متولب مرای راوستو نو چې کوته دنه کنو خدای ته وی دا مرای نه لري دا د ما د غمر رور د هاشم بچی دی الا جامع ولا برابر کا نو بار راوستو نو بیا خلکو ته خو چې دا زما مرای نه دی دا د ما د هاشم رور د اقي زاغ زوی دی شیبه نوم دی خو ځو چې تاسو ته زما مرای وای عبد المطلب نو ټیک تا زما وراره دی او وراره د انسان داسې خدمت کوي لکه مرای چې دا مشر خدمت کوي او پرواره خلک داسې خیال ساتي او کارم ولا کوي لکه څنګه چې یو سردار په خپل مرای باندې او خیال مرای باندې خیال ساتي نو مې بدل شو د شیبان عبد المطلب جوړ شو نو سخت په څومره تیر شو لار مړ شو مور ته مدینه کې پاتې شو او د راغی مکې ته دا تکلیف دا لوی تکلیف په د باندې تیر شو چې پلار مړ شو مور مدینه کې پاتې شو او زه خو تر دل تراوستم بیا مور سره چې ماشوم لوي شي نو کوم ځای کې د صبرېږي دا سوچو نو رب ذوالجلال ولد اغه تکلیف نه پس لوی مقام ورکو څه مقام ورکو چې لګلو شنو خوب ولیدو خوب کې وتا رب العالمین یو ځای خي دلته د زمزم کوي دا کنه دا کوي بن شوی دا وګت تاریخ دی جرهم قبیله چې کله د مکې نه تلا دا زمزم یو تبن کا دا کوي تیګه خو ورغورځي باندې کا دلته او د زمزم کې خو مونږ بالکل نو موریدل د پلار او د نیکنه د اسماعیل علیه السلام د ابو والا قیمتي کوي خو کوم ځای دی هغه کوي نو په خوب کې وته فرشته دی خو دلته او شابه کنه نو په مکه کې وبنيشته مکه کې چې بورینګونه هم کنه پکې نشتا مکه کې بل کم ځای نه دي او خلکو پکې کویان کنه استدل خو پکې په مکه کې نه وي د ډندونو د بارانونو په خلکو ستله یو شال کوي پکې چې تاوډر لاندې ډېر جوړ هغه نه بعض خلکو برسته نو د ډندونو د بارانونو او خلکو ستله عبد المطلب بچو ته راځي بچو ما ته په خوب کې را د زمزم کوي خولې شوی دي او شروع وکړ خلکو عبد المطلب لیوانی دی وای دلته وبکم دي زمزم کوي چې ته چې کم ځای مونږ ته پته نه لګي دی پروکه پسې کم ځای ګرځي ما ته خوب کې خودلې شوی دي نو خلک تماشې ته ودرېدل او دې سره د بچو چې تسکوري او خدای راوغشت کړي او چې لګوندې کوي او کنه لګوندې یو مضبوط چټان پکې د کانی راغی اوس بس کو دې چټان سره سوکو دا خو ماته دغه خولې شوی دي او دا خو صاحب دونه غټ چټان دي دا خو هغه خبره په خانم سوک نشي چته ولې یاره بچو ته تماله لاس دغه راکا دا ګنتري راکا یو غزار په کومه باقي الله چې غزار یې سین وکړه په غزار باندې چټان دړې وړې شو او چې دړې وړې شو زمزم او بده لکه د چینو را برسېره شو دغه وبله کله چینو را او خټ کېره ټول د مکه خلق قال اوه ولک عبد المطلب خو کمال سره یو خطا دا خو ډېر بزرګو خطا دا خو ډېر نیکو خطا یو غزار سره چټان دړې وړې کېدل او د زمزم هغه د اسماعیل او د ابراهیم علیهم السلام د زمانه بیا تر پیدا کړي زمزم نوم خو ورېدلو صفاتونه د پلان نکنه ورېدلو او مکه کې وبکم دي دا خو موږ باس عبد المطلب ډېر وی قدر شروع شو عزت خلکو شروع کو قدر شروع کو وی ټیک ته عزت مې کوي قدر مې کوي خو د زمزم وګوري زما دي ښا سکه ټول اسکه خدم اسکه نرم اسکه چې سور سره کوي او خدمت په ما دي خدمت په ذکر نو تکلیف نه پس خدای څومره لوی راحت ولا ورکړه نن چې لاسمه د زمزم او به استعمالي په دنیا په ګډ کې نو بیسیکلی بنیادی طور خدا د اسماعیل علیه السلام
معجزه د خپې هغه نه روانه او چې بن شو نو دویم نمبر د چا برکت شو د عبدالمطلب چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محترم نکړي دا یو شخصیت په خاندان نبوت کې مخکې د رسول الله مبارک نه چې تکلیف راغی راحته. دویم مسوره دویم شخصیت څوک دی؟ دویم د حضور پاک والد محترم دی عبد الله ینمو. د دې عبدالمطلب بچی پیدا کېدل الله ځامن ورکړ. خدمت په غاړه د زمزم او د بیت الله خدمت په غاړه غشته دي او د اجانو خدمت په غاړه غشته دي. نو الله ځامن ورکړي او دغه تنظیم دیم کو نو یو زوی بل لونم پیدا کیږي ځامن پیدا کیږي. نو منښت وکړه خدای زما خو بچو ته ډېر سخجت دی چې ما سره د زمزم او د بیت الله او د اجانو خدمت وکي. نو خدای کلس به ځامن دی راکړل. نو لسم بستا پنوم علالو نظر منښت شو. لکه مون خلک د ګړو چيلي منښت کوي چې کله ځای می جوړ شو نو ګډ بالالو کله ځای می جوړ شو نو غیب بالالو. د مارونو دا مسله ذهن کې واچوي چې منښت خشه نه دی ښا منښت مکوي دا خشه نه دی. نبی رسول الله فرمایي وی دا منښت تعالی فائدہ نه درکې هیڅ فائدہ نه درکې. خو یاره یو صلیب بخیلی نو جیب نه سره وزینه نو د منښت په برکت دا بخیل د جیب نه څه روزي وي. او زمون خلک عجیب بخیلانی کنه منښتو کې سبا د ما دا کارو شنو غیبا علالم دا په ما نظر دی. نو چې کله کارو شي نو بیا به مولا ته ویل جی کله دی غوي دا پیسې ورکم جمعات کې نو غوي خداتیا او ضرورت ولې پیسې وسو ورکه 2000 3000 بیا مې کجی دا 15000 والا دا 1000 د خدای په ملار کې کول کې. نو خلک امام صاحب موجوده مونږ څه ګورچاري کړی دا ایراتی پیسې دي خبره د 2000 نه 15000 هم خدي 15000 نه 1000 هم خدي. دا باندې جوړه چې دا کم شي د نظر کو منښت یو کړه ورکه باندې جوړ. بیا سوي ما خو دې دیګ منلو دیګ مې منلو نو خو دیګ به پوښ کول نو په خو څوک څه کوي دیګ کې دې اومنه نو متعارف په عرف کې چې کم دیګ دې ابا ورکه. نو په عرف کې چې ستاد زوی وادي یاد د نوسیک سنتي نو ته خو په خې که مزیدار د نارو جو دغه پولاو په خې یا دغه ټول جو خمس بده دیګ په خې عرفي چې کم شی عرف کې هغه له اعتبار دی. کوي چې خوګ دیګ په خو بیا لدا او چې دیګ دې په خو نو عرف کې متعارف چې کم دیګ دې اقا دیګ بس په خې. نو بیا وي زبته خرم او کنه لما بچي به خوري او کنه دا دې منښت کړی دا کړی ځان لکه پیسې جوړ کړی دا که ځان لري فارموله جوړ کړی نو بیا کا وکړ او که منښت دې کړی نه به ته خوري نه به بچي خوري. خاصه باندې دې سره سوکم یاران دوستان راغوالم نه دا خو ته یاران دوستان ولې راغوالي غریبانان به خوري. یا جی غریبانان به کم ځای نه پیدا کړو ته چا وی چې منښت کاوه او ټینګ ته چا وی چې کاوه. یا صاحبانو ما ته پلان کې استاد وی چې تاسو پکې یو 200 روپۍ زیات کړئ نو خیر په خپل اخره کنه مې غدې په 200 روپۍ نه پوجا دي کیږي دا غړي وړي خبرې دا هلي یا 200 روپۍ واچو خیر به ته اب 200 دیګ نه باندې کم دیګ دي هم دیګ شو ته دیګ شو اچھا تا که منل دا غینه جدا دانی دي کړه کې غړي وړي دانی دي اسی پزول نبی علمات بیا نو نبی رسول الله فرمای منښت مکوي خدای سره سودا مکوي ښا چې کدا دیو کنده چل بکو خدای سره ټکی کې دوستو دا سره کې خدای ته وای الله دا کار لکه او مخکې خیراتو کا نو صدقه مصیبت ختمای صدقه سره مصیبت ختميږي تکلیف راغی آفت راغی مخکې نشه فورا صدقه ورکوا سودا سره کوم خدای باز دا مصیبت د نسوال کوم لري کې دا لکه په صدقه خوشاله الله دا صدقه والا مخکې نه کو صدقه اکه یو کنو دا به کوم الله یې رکو مې دل نظر تاسو صدقه ته نظر ته مې ضرورت نشته ته خدای څه کولی نظر منه کوي. نو دا خو اوس خلک د ګډ د چيري نظر منښت کوي هغه زمانه کې به د زوی نظر کاو صاحبانو باغ زوی لالو لکه ابراهيم عليه السلام هم نظر کړو او منښت کړو نو الله ته نظر پوره کوي. اسماعیل عليه السلام نو کله سم زوی مې پیدا شو نو خدای په نوم بالالوما لسم زوی چې پیدا شو هغه عبد الله رسول الله مبارک پلار جوړي هغه پیدا شو چې پیدا شو نو دې به بوزم اوس ما منښت کړل علالوم به نو د عبد الله ماشومان خويندې چې جوړ کړل د خويند ورور کم ځای لکه اذا براته انا بابا جی دا ممرور بنا لاله نه بلاله خدای ته وګورو نو بچي ما چې منښت نه خیر یو ګډه لال کا او ما دا زوی بچکا وی ښا ګټ خو نه اوخ بالال کوزه خو نو لګل اول خدای سره پکې مشوره کوم چې دا زوی ملال کم کدا ګډه او خلال کم نو یو خو اخرى واستو بل خو عبد الله را واستو او خشتري خوبصورت ماشوم دی نو پکې قران دازي والا چې قران دازي والا د عبد الله په سر راوخته او خدای خو اجازه نه راکړي دا ورګه دوا کوم او خاني دوا کړل چې بیا قران دازي والا بیا د عبد الله په سر راوخته درې کړ بیا د عبد الله په سر سلور کړ بیا د عبد الله په سر لس شو یو زیاتوا او چې قران دازي وای د عبد الله په سر راخیږي او خان شل شو قران دازي بیا د عبد الله په سر راخیږي او خان دیرش کړل دا چې لکه دیرش موټر د زمانه کې خیرات کې او ډېر قیمتي شی دی لس زیاتوا دی خو خان سل شو دی خو عبد الله دی خلک په تماشا دی او دومره سخی د سکیږي او هغه ماشومان بابا د خپل نسی بابا زرو خان حلال کا خو د مونږ دارور بچي دا به بچ کې داري رګرانه دا خشته ماشوم چې په مړی چل راخلی کېږي دا نه لکېږي دی خو اصل شو دی خو عبد الله شو چې قرای په والا قران دازي د خانو په سر راوخته او خوشحالي شو الله سره مشوره وکړه او بس پته ولګېدا چې دا عبد الله په سر کې سرو خان بالا لګي دی بچ کېږي چلو قیمت زیات ته دا هغه عبد الله دی چې د دنه خدای پاک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم غو شخصیت دنیا ته پیدا کړي دا معمولی عبد الله نه دی
دا عام رکوټ عبد الله نه دی، دا خیرن خچن عبد الله نه دی، د دې عبد الله قیمت قدرتو والا نه ده، د په سینه کې او د په وجود کې یو ډېر لوی شخصیت پروت دی، محبوب رب العالمین، زما محبوب پروت دی په سینه کې. دې چې تعالی له ورکوما خو خیم دنیا ته چې د حضور پاک شخصیت د چا د کوم پلار سره تعلق لري، د هغه پلار قیمت په لکونو خانم نشي پوره کول. ډېر قیمتي سلو خان لال شو عبد الله بچ. یو ځل حضور پاک ناستو په یو مجلس کې یو باندې سیراغه رسول الله مبارک ته आवाज کوي و یا ابن الذبیحین، اے د دواو هغه کسانو بچیا چې هغه باندې چاړې خو دې شوی ده، خدای بچ کړی دی بیا چاړو په خو دې شوی ده. څوک شو؟ یو اسماعیل علیہ السلام هم د حضور پاک نیکه دی، یو عبد الله ته پلار دی. اے د هغه دوه کسو بچیا چې پستا په پلارانو نیکونو دوه کسو باندې چاړه خو دې شوی ده. اسماعیل باندې کې خو نو ګډ د جنت راغی نو بچ شو، او د باندې کې خو دې شو نو سلو خان الورګ بچ شو. رسول الله مبارک ډیر یا په دې کې خوشاله شو، دې وویل ډیر خوشاله شو، مسکی شو، او چې کله به مسکی ودی مخ به رڼاګانې کولې. حضور پاک صحابه وای موږ د پیغمبر علیه السلام خوشحالي دغه مخ نه معلومه ولا خشته مخ یو تک سپین اعلی کولې نو چې خوشاله به نو مخ به روخانه او د مخ رګونه تبرق اساریر وجهه، د مخ دا رګونه به برخېدل، دې به چمک واو. رسول الله مبارک مسکی شو او خوشاله شو، وی انا کذالک باندې سي چې څنګه وي دقه سیما دا ته چا خولې دي، دا ټکه ته چا خولې دي هم دقه سیما. یو پلار می اسماعیلو اغم چا په خو دې شوی دا ګټ قرباني شو بچو، بل پلار می څوک دی عبد الله چا په خو دې شوی وا سلو خان قرباني شو بچو. دې تکلیف راغی کنه عبد الله باندې لوی تکلیف راحت ملويږي. دا عبد الله چې څنګه لګ لويږي شپاله سو ول سو کالو ته ورسېد نو بیا پلار ولا په یو معزز خاندان کې جنې وکړه، یو معزز خاندان وهبي نومو او د اغلور و امنه هغه ولا وختله. دا لکم بنو زهره قوم دی قیمتي قوم، څنګه بنو هاشم د حضور پاک قوم قیمتي قوم دی، هغه کې ولا وکړه. عبد الله بلا رضی نو هغه وخت به دا قانونو چې نکاح به اوشوا د کومې خزې سره، نو دا خاون به یو درې څلور شپې دغه سر کړه اوسېده، دا هر چا خپل دیواجی. نو سبا روان دي خلک ولې نن د عبد الله نکاح ده چا سره؟ د امنه سره، د وهب دلول سره. خلک هم خوشاله دي چې د عبد الله روان دي، لکه زموږ چې څنګه اورادي جنگ دي لږ ځان لشي دي یو جینې په لار کې ولاړه و. ګورم د امنه خو ډېره قیمتي جینې ده او خيار ده خشته ده، دا چاته په نکاح شو د دې جینې چې دا کم په لار تماشې ته ولاړه ده. عبد الله سره قدرت مینه و. عبد الله ها ما خو چې عبد الله سره زواده کوم او دا ډېر مالدار مو چې ته عبد الله دې کړل سکه نکاح مې ده واده مې ده، ما خو چې ما سره به واده کې زما د دنیا مال دی د دنیا دولت مې ده، ما سره واده وکړه. وې باب دا خو زما د مشرانو کله زما خو نه دی، ما خو جنې کتلې ده. وې خګوره واده ما سره نه کې نو ما سره اسمه لوشه وینا نه ګناه چته کوم اسنه ملاوي ګناه چته کوم دې ته لاړه چې لاړه او واپس بیا را روانو دی خو الته لاړه د دې شپې تیرې کړې د بیبي سره سرګنې سره، او چې واپس را روانو دا جنې ولاړه دا څه کتل زماله وای وختي مې درته وې نو نه در سره جیس کارو کوو نه جیس زغفل کار کوا. نو دا وته الک ته ماته د نفرت په نظر وکتل، وختي راته بل شان کتل او د نفرت په نظر دی وکتل. وې چې ما کوم مقصد لتا ته بلنه در کوله هغه مقصد ختم. څه مطلب؟ وې وختي چې تلتلې نو ستاسو اندې کې ما یو قسم رڼا لیدا، یو رڼا مې لیدا. اوس چلاله نو رڼا د وهب لور امنه غشته ده، اوس مې جته نشته. نو دا واده نه یو څو میاشتې پس یو تجارتي سفر کې روان شو. نو امنه ورته ودا څه کې ته تجارت لري او زمان سره نکاح دی شو او قدرتي مینه پیدا شو، مناسب د خدای خاون وي خو د دې داسې مینه محبت پیدا شو چې د حد نه وته. نو دی وته وي امنه اپکېګه ما د خدای موږ رواج تجارت لازم او نه مړ کېږي او ما ته پدې اسلام نه لکېږي ما وزر لازم وخت نه تیرو. نو دا به قانونو چې قافله به ولاقته اورسېدل نو هغه سره به یو جرسو ابه ټنګاو په خاطر دلته زموږ په وطن کې هم چې سبزی مبلي خرڅول نو جرس به ټنګاو نو خلک بلال نو سبزی به ته واغښتا نو ابه غټ جرسو ابه ټنګاو. نو دی وته وي امنه داسې کال تجارت لازم او زر واپس کا خیری لازم او چې دا جرس ټنګ دی وره نو ته دروازې ته روزي او زمو استقبال وکې چې دې ټکی پکې نه چې دا قافله دراتلو دا جرس ټنګ دی وره ما له استقبال دروازې او دروازې نه روزي ماته به درېږي. امنه وي عبد الله وخت بکلیدا زف خدای مې وسپارلې زبر انتظار کوم نو او زبر د جرس دې ټنګ تک وګ एकदम چې دا بکله ټنګيږي او زما دا خاون بکله راځي او زما تعالی کله مخله درځم. اتفاق ته ګوره دا عبد الله لال او دا واده په وخت کې د تل سو کال دی ښا تاسو خپل اندازه لګوي چې دا امنه بسونه عمرو دا تل سو دینو تاسو جنې عمر کمی کنه د عمر ډېر اغه ډېر کم دی چې لار د عبد الله په قافله کې د شام نه واپس راته نو په مدینه منوره کې نه جوړه شو.
مدینه کې نه جوړه شو. نو تاسو ته هم مخکې ویلو کنه چې میا د مدینه وکړه، عبد المطلب مور سلمہ د مدینه و، نو مدینه کې نه جوړه شو. نو چې نه جوړه شو نو الته غریب مړ شو، وفات شو. نو قافله را لمکه ته، نو چې قافله مکه ته ورسېدله نو جرس وټنګېد. نو بی بی امینه وی چې ما خاون خو راغی، ما خو ته ویلو او ما ته خاون ویلو چې جرس ته قافله وټنګېږي راوځي با او زما استقبال وکړه دروازې نه بار وروځي. هغه زما عبد الله راغی جرس وټنګېږي. چې بار وته نو یو سړی خپل کور ته ته قافله کې کم تاجرانو خپل کور ته ته ادم عبد الله پکې شو. عیسی عبد الله مدینه کې ښخ شوی دی. تکلیف راغی، عبد الله په لارمان یوړو او بی بی امینه نه خاون لال په ځوانه کې دالوي تکلیف، اغلم تکلیف دیلم تکلیف. دا غریب بل سو کاله بابا خاون الله خدای وسره سکای. الم یجدک یتیما فآوا، الم یجدک خدای په خپل احسان ذکر کوي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. لار د پیدایش نه مخکې لاړ، مور ته پاتې شو. الم یجدک یتیما فآوا، الله وی خمه کوا. دا د پلار سوري خو زبر کوم ته، د پلار سوري زبر کوم، د مور مینا خو زه پیدا کوم د مور په زړه کې کنه، دا خو زما کار دی. نو به د پلار نام تعالی زدا مینا در کولې شم. خو دنیا ته یو شیخ دنیا ته خیب، دا دنیا ته ښکارا کومه چې کزه وګوالم د یو یتیم بچی نه چې پلار یې ته پیدایش نه مخکې مړ دی، دا غنم یو ډېر لوی هیرا او ملغلره جوړولې شم. دا دنیا ته ښکارا. بی بی امینه وایي چې زه ډېره موده پس په دې پوه شوم چې زما امید دی، نه پوهېدم، ډېره موده پس پوه شوم په امید باندې. او کومو ښځو ته چې د بچي د پیدایش کم تکلیف رسېږي نو ما ته نه دی رسېدلی، او چې کم خوبونه وینم نو بل شان وینم، بل شان خوبونه وینم. نه تکلیف شته، نه بوج شته، نه ټینشن شته، نه پریشانی شته، او خوبونه داسې وینم چې را پاسم مې خوشحاله. په دې نه پوهېږم چې زما نه د مینې خاوند لاړ او په سفر کې مسافر مړ شو او زه په انتظار وم خو ما ونه لیده. په دې نه پوهېږم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راځي په دا ربیع الاول کې مشوره 12مه ده، او چا نه هم لیکلې ده او چا اتمه لیکلې ده، او راجح قول د اتمه دی. مشهور قول د ربیع الاول د 12مه دی، خو دا 12مه زموږ علماو ټیک نه ده ثابته کړې. مشهور یا نه هم ده او یا اتم تاریخ دی د دې میاشتې چې کله حضور پاک دنیا ته تشریف راوړي. اوهو ما مخکې یو خوب ولیده چې دا بچی د کله پیدا کیږي نو په دغه شپه به په اسمان کې ستوري ځلیږي او یو سور ستوري به راښکاره کیږي او دا ستوري به راټیټېږي. ګورئ دا خوب به مې لیده او واقعي همغسې وشوه چې حضور پاک په کومه شپه دنیا ته تشریف راوړي نو هغه سور ستوري راښکاره شو په اسمان کې او دنیا وجړقېده چې دا څه شی دی. او دا ستوري لاندې رالل، دا راښکته شو. نو یو یهودي په مکه مکرمه کې په دغه وخت یو یهودي راغلی و، هغه وی ای د مکې خلکو، د آخرې زمانې پیغمبر د شپه کې پیدا شوی دی، د شپه کې پیدا دی. دا کم پړق چې دی او دا کم سور ستوري چې مونږ ولیده نو دا ستوري صرف د آخرې زمانې د پیغمبر په پیدایش په شپه به ښکاره کېږي، زمونږ کتابونه لیکي په بله شپه به نه ښکاره کېږي. او دا چې کم ستوري په اسمان کې تاسو ولیدل چې لاندې رالل دا نښه زمونږ کتابونو لیکلې ده. یهودیانو تفتیشونه شروع کړل چې په دې شپه څوک پیدا شوی دی یهودو کې که نه په دې شپه یهودو کې څوک نه دی پیدا شوی. هلکه وګوره په مکه کې په مکه کې د مل عبدالله یو یتیم بچی د بیبي آمنې نه پیدا شوی دی. بس مونږ خو وی چې دا آخر زمانې پیغمبر دا به د اسحاق په اولاد کې یهودیانو کې وي، خو پته ولګېد د عربو ګټله ځان ته مراخ که د اسماعیل په اولاد کې پیدا شو. بیبي آمنه وایي چې پیدا کېده که په تکلیف پوه شوی، چې پیدا کېده او ځمکې ته ورسېده نو خدای ته په سجده پروت و، ماشوم خدای ته په سجده پروت دی. او چې څنګه پیدا شو نو عبدالمطلب یوړه چې یو ویله مکې مکرمې ته مینه خلک کوي که نه یتیم سره، یتیم نو څه دی نو هغې کې واغېسته ورېږه دا یو سم بیت الله له لږ بیت الله سره یې خوا کې تورات وکړه. اوس خلک عالم له بوځي نو بوټي وله ورکړي دم پې واچي نو چې بویه ته عبدالمطلب دا څوک دی؟ دا د عبدالله بچی دی یتیم. یو م ګوري او ډېر ښکلی دی، بل م ګوري ډېر ښایسته دی، بل م ګوري او هلکه دا خو ډېر ښکلی دی. چې څوک ګوري صفتونه کوي. عبدالمطلب یې زه نوم وله داسې اږدمه چې دا ستاسو د صفت سره مناسب دی. نوم یې وله کېښود محمد صلی الله علیه وسلم. محمد څه معنا ده؟ محمد هغه چاته وایي چې د چا صفتونه کېږي، دا هغه بچی دی چې ټول ښه دی، ښکلی دی، ښایسته دی، صفتونه کېږي. مور یې وایي زه وله بل نوم اږدمه، ته وله څه نوم اږدې؟ زه وله احمد نوم اږدمه. ثناخوان د خدای صفت کوونکی. رسول الله مبارک به انا محمد و انا احمد، زه محمد میما او زه احمد میما، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. داسې بچی په اومه ورځ ولا عقیقه کړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا. او پیدایشي مبارک د
د پیدایش نه مخکې مبارک، د پیدایش نه پس د خلکو مینا او محبت، د پیدایش نه پس. د ابو لهب یو وینځه وسویبا هغه لاړه ابو لهب ته وی، ابو لهب یې ترو کنه، ابو لهب ته وی ابو لهب مبارک شه ستا دا غمل رور عبدالله بچی پیدا شو، زوی پیدا شو، یتیم وړه خوشحالیږي. نو ابو لهب هغې سویبې ته وی زه سویبې په دا زیرې کې مې ته ازاده کړې، ازاده مې کړې. وروسته خو دا ابو لهب د حضور پاک په غټو دشمنانو کې ګرځي، لوی دشمن غټ. او دا ابو لهب هغه کس دی چې لومبې غزارې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی. صفا په غونډه چې کله حضور پاک اعلان وکړ خلکو ته انی نذیر لکم بین یدی عذاب علیم، خلقه زم د خدای د عذاب نه یروما. او د دې بوتانو عبادت پرې دی او د یو الله عبادت شروع کړي. نو لومبې ابو لهب کان راواغېته په حضور پاک غزار وکړ، لومبې ولګېد. نبی علیه السلام هسې زه وایم زه ظالم څومره ظلم وکړ، د کور نه غزار وشو نو بس خلک ونه منه، هلکه ولې غزار کوي. او رسول الله مبارک دغه وخت کې څومره بې کسبې څوک دی، څوک مددګار یې نشته دی. ابو لهب دوزخی دی. قرآن وی تبت یدا ابي لهب وتب. نو چا په خوب کې ولید عباس. امام بخاری دا واقعه دا ډیره مضبوطه هم نه ده، ګورې هغه په ترجمه الباب کې راوړلې ده، خو ډیره مضبوطه درنه خبره نه ده، تعلیقي ده، معلق ده. خو خیر په خوب کې ابو لهب ولید، ورته وی ابو لهب څه حال دی ګوره راته، ډېر په بد حالو، ډېر په بد حال. ابو لهب څنګه وی ډېر په بد حال ما. نو اشاره دې ګوتې ته وکړه وی چې د پیغمبر علیه السلام په پیدایش په خوشحالی کې مې سویبه آزاده کړې ده، نو د هغې په بدل راته الله پاک په دوزخ کې په دې ګوته کې د سکلو څه شی پیدا کړي زه څکمه. دا د هغې په برکت سقیت بهذا بعتاقتي سویبه. ورې بعضې حضرات وي پی پیدا کېږي، ټیک ته موږ هم وایو پی پیدا کېږي، خو په حدیثو کې د پیو ذکر نشته، حدیثو کې د پیو ذکر نشته، سقیت لفظ دی. خو عموما خلک چې په یو شي ځان سره یو بیا پی وینو، یعنی ما د پیغمبر مبارک په پیدایش باندې خوشحالي وکړله او ما سویبه آزاده کړه، نو په دوزخ اور کې دننه ما ته په هغه ټایم لږې غوندې د سکې شی میلاوېږي چې دی اوس کم. دې وجې نه علما لیکي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش په مسلمان د خپل زړه د خوشحالۍ اظهار کوي، نو خوشحالي وکړي، خو په هغه طریقه چې کومه طریقه د حضور پاک نه ثابته ده. نو دغه د زړه خوشحالي ده، دا نه چې ته چراغان کې قمقمې کې، دا نه، دا په حدیثو کې نشته، دا په شریعت کې نشته چراغان او قمقمې. ولی وی دا خوشحالی اظهار بکې نو دا خوشحالی ده. نه نه نه، ما تاسو ته دا 13 جمعه ویلو که تاسو یادي، دین کې هغه کار چې د پیغمبر نه صحابو نه ثابت نه هغې ته بیا بدعت وایي. نو خوشحالي به کوو خو په هغه طریقه به کوو چې په کومه طریقه موږ ته صحابو ښولې ده. ته مو د مخکې د تلم لاهور ته څو کاله مخکې هلته یو جامع اشرفیه کې یو کانفرنس ونو، هغې کې څه مقالات وو، ما هم پکې یو مقاله ولاړه، هماغه مقالې ټیم اخره کې راغی. نو موږ ته خو هغې انتظام کړی و د مېلمنو، خو هلته زما دوستانو نه هغې وي چې شپه به دې موږ سره نه ښه. نو چې موږ هغې دارالعلوم نه راتلو شپه وه ملګري سره د هغه ځای ته، نو په لاره چراغان دي او قمقمې دي او قوالې دي او دوکړې دي او باجي دي او شرمو ټول لاره کې. نو ما ته خو پته و چې ربیع الاول میاشته، خو دغه مې ذهن نه کار ونه کړ. نو هغه کوم ډرایور چې دی هغه هم اوس لګیا دی سره راته. نو ما ورته لکه یہ کیا ہے؟ نو مجھے آپ کو پتہ نہیں ربیع الاول ہے، عید میلاد النبی صاحب سارے شوروں کا. میں نماز پڑھتے ہو یا نہیں؟ مجھ کہ نہ کہ من نشتا روزہ نشتا کہ پنجابی طرح روزی ہوئی پٹھان جانے روزہ جائے پٹھان جانے روزہ جائے پختون پیش اور روزہ پیش اور پکڑو تو جماعتی سر کے ناستی پنجابی میں روزی نہیں ہوئی اور پیشمنی اور جماعتی تو بناس تو کباب پکڑو تھا چاہتے تھا خدا بے خوبا سمجھ نے کہ روزی نے سے پیشمنی نے کہ من نہ درزی اور وہ جماعتی طرح مخ کے نہ پر نت غزولی اور ناستے ویسا کافرے پر جواب نہ ماتوم سے روزہ کو ماتو نمون نہ کہ کلمہ نہ ور ټول ورځ په زیارتونو کې ناست یو بس زیارت باندې ملاس کې خو جنت ته وځم او ربیع الاول کې قومي او چراغان یو جنت ته وځم جنت تبع الذی چې رسول الله مبارک په سنت او عملو کې جنت تبع الذی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه او په نقش قدم روان شي جنت تبع الذی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پیدائش د محبت اظهار وکي اوس محبت اظهار څه ته وایي الحمدلله چې حضور پاک دنیا ته راغی بس فل سٹاپ بس کنه بس یو څو خبر شتا یو سوچتا الحمدلله چې دنیا ته راغی ما ته عقیده او خلک هغه عقیده ونسما الحمدلله چې دنیا ته راغی چې ما ته خپل عمل او خو هغه عمل وکما الحمدلله چې دنیا ته راغی او زید کم سید نه منه کم چې هغه کار نه کوم الحمدلله چې دنیا ته راغی ډیر خشته خپل شکل لري چې هغه شکل جوړ کما او دغه خلاف د انګريز شکل نه جوړ کم
الحمدلله چې دنیا ته راغی او څنګه جون تیر کو چې دغه څه جون تیر کم دې ته خوشحالي وای اکته نه الحمدلله دنیا ته راغی دوکړې باجی به مو قوالی به مو کما خو مونږ به نه کوم دغه په طریقه به نه زما دغه نشم کولای شکل ولاغه نه جوړوم جامه ولاغه نه جوړوم هغه چې کوم څه نه منې کړم هغه نه بنه منې کړم چې هغه سوي او که هغه بنه کوم رښتیا وای دا په پیدایش خوشحالي شو په پیدایش خوشحالي خو دې ته وای چې کوم مقصد د الله دنیا ته لګل دي په هغه طریقه قدم کړي د حضور پاک په طریقه قدم کړي د الله رسول طریقې خپل کې دې ته خوشحالي وای اجازه تاسو ته کنه هم باندې خوشاله یم په خو چې سېکړي دی باندې کوم خوشاله یم په چې خدای سره لګل دی باندې کوم خوشاله یم په قومي او چراغان بم کوما او دکړه او قواله بم کوما خو چې کوم مقصد د میشن هغه کې یار نه دی انا کوم دا خوشالي نه دا خوشالي نه ده اصل رسول الله مبارک د دنیا مقصد خپلول په دې ته مکلف دی یو باندې به خدای تاسو کوي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه دنیا دا درې شخصیات بی بی امینه باندې تکلیف راغی هم الله ځوانه کې عبد الله باندې تکلیف راغی خمس بوته چالم پکې خو دې ځوانه کې ملا لیکن دوالو الله خدای کم بچي ورک الله اکبر رسول الله مبارک باندې بچي د حضور پاک په شان بچي الله وتسوي الم یجدک یتیما فآوا تخما یتیم مونږ ته نو ټکانه مې درکړه کنه لاول نیکو پاللی عبد المطلب نو بیا ترو پاللی ابو طالب ووجدك عائلا فاغنى او سلسلهونه مالم نو ما غنی کړی د زړه غنا او د مال غنا خدیجه غوندې خدمت درکړه ټول مال د توبه ووجدك سن ضالا فهذا او شریعت نام نه خبر قران نام نه خبر نو جبريل براته قران به درته خو بهر کې دا خو په صورت او د معنا لري او په دې بنیاد باندې خبره درته وکړه چې دا د رسول الله مبارک درې شخصیات درې تکلیفات ان مع العسر يسرا او د درې تکلیفات نه پس الله پاک مضبوط انعامات ورکړل غټ انعامات درې تکلیفات او درې شخصیات باندې درې تکلیفات او د درې تکلیفاتو نه پس مضبوط احسانات د الله پاک زمونږ د میاش کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړي موږ خپل زړه خوشاله اظهار کوو ٹھیک شو خوشاله سره دا وایو چې دا غي پراتو خوشاله ما بالکل خو چې مقصد دراغلي دی الله توفیق راکړي چې مقصد پوره شي او مهنت په یوازې په دوام باندې کېږي هغه مهنت وکړو دا یو خبره شو او دویمداري چې درود شریف بوایو دا خو اسیم خشه او بالخصوص د میاش کې د میاش څخه تخصیص نشته او د نبی رسول الله د مبارک د ولادت چې هغه بنده راځي چې درود شریف ځاتون کړي نو دا او په لکه دا قص کول د نبی رسول الله په نقش قدم هغه کارو کا د حضرت عمر نه زیات مینه چاوه د حضرت ابوبکر نه زیات مینه چاوه د حضرت بلال نه زیات مینه چاوه نه دغه صحابياتو او خای کنه چا جشن مناو کړل جیوی نه کنه وی د دوی چې وادي د چراغان کې کنه کې نو د ګناه په مثال کې به ګناه په مثال کې نه پېښ هم ګناه یو سړی یو کار کې ګناه کې نو ته به څه چې کوم څه جدا دوا درې او د دومره نخره کې او د جنجونه دی فلان کې وډینګره او د شریعت خلاف نو دغه کې او پیغمبر هغه کې نه کې هم ګناه ده ولکه د ګناه په مثال کې ګناه ورکه دا مسوت دی زمارونو موږ نه الله او رسول چې کوم غواړي موږ باغ کوو موږ نه الله غواړي چې د حضور پاک تابعداري وکړو موږ نه رسول غواړي چې ما تابعداري وکړو موږ ته تاسو دغه خبرې کېږي د قیامت پر ورځ ما به قبر کې د پوز دغه خبرې کېږي چې تا پیغمبر په حیث د رسول او د استاذي منل دي کنا او ما هغه استاذ منل دي چې دا نه بهترین استاذ بل نه دی راغلی او الله ستاسو قرآن او ستاسو دین او شریعت او ستاسو سنت مونږ ته ډېر په مینه او په محبت او په ډېر کوشش را رسول دي دا څه کړی دي نو که بیا د پیغمبر تابعداري کړې خو ټیک ده کله نه کړي رسول الله ولاله الله دې مدد رسول الله او بل هغه په طریقه څنګه دي هغه په یو شی دا راخیم ده نه یو شی یو د رسول الله مبارک عاجزي حضور پاک چې کومه تواضع او کومه عاجزي وا اړ کړی نو دا ما قسم په خدای یو جلک د پیغمبر مبارک چې مجلس کې بناستو په دغه کې دا کومه مبارک به د نور صحابه سره یو شانته وي چې ځان له امتیازي پوزیشن نه جوړ کړی په مجلس کې چې دا بار نه باندې سیراغه او نه به پیجندو قسم په خدای کدا پته وته لګیږي چې پیغمبر علیه السلام کم یو دی څومره صحابه قدر کوي څومره عزت صحابه وي بیا رسول الله ګرانه شو دا بار نه به ملمنه هغه ته پته نه و چې حضور پاک پکې کم یو دی نو موږ څه چلو کو نو موږ یو لور ځای جوړ کړو دکان وته به کې هغه د نبی علیه السلام کې نو چې بار ملمنه تکلیف نه کور کې د عائشہ بیبي سوي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی مهنه اهله کور کې د نبی سره کار کاوه تعجزي وی قسم په خدای چې خپل به وشله د خپل به ګندلا نه حبیبیان دي او چې کمیس به وګشله د خپل به دل ګنداو او به په ورقه خپل دل رسله دا حضور پاک جون او چې په لار باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې د سپینګری نه مخکې شوی نه دی چې د مخکې شوی د سپینګری نه او یو دل وته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی الله رسوله جامع خرڅي د جمعات نه بعد یو سړی راغلی د خرڅي یو جوړه دل نه جمعه منځله بم اچي یو جوړه والا کړ او چې مېلمانه راځي هغه ته بم اچي الله اکبر وې دا خدای خمو جامه ده ها
انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخره، دا به هغه سړی چې اخرت کې به د دې غسلو کې به شهید وي. یعنی پکار دا و د پیغمبر خو امتیازي شان دي چې نور خلکو له درې خمو جوړه غسل ممنوع غلا جایز دي. بعض خصوصیات شته نه تاسو نه دا رسول الله مبارک کوي. او په سفر کې چې څنګه عام صحابه په سفر کې خدمت کوي دغه خدمت نبی عليه السلام کړی. یو سفر کې صحابه کرامو تقسیم وکړ، خیمه به څوک خخي ادا کدا دا خخي ساری به دوی سره ذبح بدیو کې ډوړې لپاره علاله بدیو کې او دا کدا کارو کې دا بدو کې کارو ټول تقسیم شو. نبی عليه السلام فرمایل یو کار مې پرې خېده به زکو وی سب کو ټول تقسیم کړل څه کار مې پرې خېده یو مې پرې خېده وی اندر کا وسه حکم کار چې هغه موږ والا کوچاته وینا به زکو. خدای صحابه حیران شو چې دا څه کار مې پرې خېده وی تاسو چې دا وخت په خوي خشاک بسو کړوړي اور بنا بلا وی دا به زکو او الله رسول په تابه خشاک وروړو وی تاسو به نه وروړي د خپل وروړو قسم دې تبرګي واغې تو زنګ ته لاړو په دقه مبارک او نیالبین هم له خشاک وروچت کو صحابه ته وروړو. دا کارو کنو ته د پیغمبر عاشق عجزي پدان کې پیدا کړ. د پیغمبر په نقش قدم روان شه لکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روان دي د مینا سره خوا کې غونډه تا غونډه ته چې څنګه درې ځان له आवाज ورکړ او درې عمر ودرې خلک ټول ور سره ودرې د امیر المؤمنین څخه کې ودرې کې په دغه میدان کې د څه کوي امیر المؤمنین څخه کې ودرې کې ټول خلک ودرې دل. حضرت عمر سوې خلک دوی صاحب سوالي ودرې دي یو خبره مې یاد شو وی دا زه ودل تبه ما او خان سره نن سبا څوک هغه دا ځان ته یادول شي یو سړی په موټر کې ګرځي او ته ورته چیرې یاد دي یو وخت یاد دی چې هغه دا چل باندې کو خو دا خو د پلار نکنه ما ته پاتې دی په شرمې عمر د دنیا د زرګونو خلکو مخ کې دی او هغه عمر چې 50 اوس کې ستا 50 حکومتونه دي دا هغه وخت د عمر د سلطنت لاندې د نیمه دنیا چې اوس څومره دنیا ده د نیمه دنیا بادشاہ د نیمه دنیا بادشاہ او یو روبو یو دبدبه لرله مضبوط روبو مضبوطه دبدبه انت سوي التوي عمر یاد دي وی دلته بری خان سره ولا جامع رښلېدلې وي سپلای بده نه وي نو چې خان باندې د شپې کور ته بوتل نو د ما پلار خطاب ابراته غوساو او ماته به عمر د خان په سره نه پويږي وګوره د خلکو ساروي مال راځي او تا او جرا وستل نار دې بوتل نار دې راوستل عمر تعالی د خان د چارولو سره نه دي نو تا نه بس جوړيږي ته بس کې د په سره په چل نه پويږي تو چې سوال وشي څه شي بدنه جوړيږي عمر غره هغه شی وي اوس کله خلک د ټیس پاس کیږي او دا خلک دی عزت کوي عمر دا ستا کار نه دی عمر او خانواله دا د چا برکت ته دا د چا برکت ته د چا برکت ته دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ناس ته برکت ته دا د صحبت برکت ته دا د مجلس برکت ته دا څه بشکر چې کله مصر ته دی مصر ته بحث د فاتح دی ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه گورنر دی او د مصر ته ورسېد په جاوا کې کمیس ان خطو هغه شلیدل نو ناس ته دلته وګند حضرت ابو عبیده ورته یو اعلی جوړه راوړه عمر دا واخله دا څه شي دی دا مې دل راوړه تاسو سره د عیسایانو د يهودانو مشران ملاقات کوي وفدونه برادي جرګې برادي هغه بدر سره ملاقات کوي جامې شلیدلې بل ښکاري دا امیر المؤمنین نوم خو هغه پښتانه وي په پښتانه راته پلاګینو دا په دروازه لیکل دي نوم د دنیا په د فارس او د کسرا په محلونو کې ګنګيږي دا مهرباني وکړه دا جوړه واچو وینا په ګور ډولې بخکار شي او په دې شلیدلو کې خنخ کاريږي او د سوي کفا بالایمان زینتن د ایمان نه بهترین ډول بل نشته شکر دې غلا کې پروت دی دته چې وای نه چې د عمر ما د حضور پاک تم صحابي ما او یو ځل حضرت عمر فاروق د بخاری کې حدیث دی نبی ګانو سره لګورانه راغلی چرمان راغلی بالخانه کې دی راشه عمر صاحب تمرګری الوی وکي دغه نبی عليه السلام په بیان سره روان راغلی دا وګدا ته صدق عمر صاحب راغی بار وروخه الله اکبر چې بار وخته عمر صاحب وی چې ختم او اومه قتل د حضور پاک کوټه ته هغه کوټه چې د دوالو جهان مبارک سردار پکې ډړواله چې مې او قتل صرف درې سرمنې پکې پرتی دي نو سنشته درې سرمنې لګونه دارو پراته دي چې دا سرمن کله د صابینو باسه دغه دارو کې واچي نو هغه او سرمن اوچی پراته دي او د دوالو جهان مبارک سردار په یو کوزکی باندې ملاسته او چې کوم بالغ ته ډرواله دا کوم بالغ هغه د ساروی د سرمنې بالغ ته دنه پکې د کجورو پانی او د مالو چوپل دی ایسه وایي چې د سرمنې بالغی او د مالو چوپل پکې د کجورو پانی اب نرمي کلک وایي څونه کلک هغه ته ډرواله او چې ما قتل نو د حضور پاک په وجود هغه کودکی پټه جوړ کړي په دې ولي کې په دې ملا کې د کجورو کودکی پټه جوړ کړي پټه نو ما ورته سوې مې الله رسول الله خدای نه سوال وکړه فارس او روميان خدای نه منه خدای دنیا ور کړی دا لږ سوال وکړه چې امت له خدای لګا مال ورکی امت له مال لازم استاد به ستاره بالا باندې شي او چې دا مې اوې نو نبی رسول الله نه کېناست یا ډېر والے ویا کېناست او سوي افي شک انت ابن الخطاب د جوړ شکی په خپل دین کې
دا هغه خلک دي چې هغوی د خپلو د دنیا د ښو عملونو اجر خدای په دنیا کې ورکړی دی، موږ له به خدای زموږ د عملونو اجر په آخرت کې راکوي. دغه د پیغمبر جون صلی الله علیه وسلم دغه عجزي، دغه تواضع، من تواضع لله رفعه الله. دا یو صفت خدای کې پیدا کړل د پیغمبر د عشق او د مینې، دا یو صفت کې پیدا کا عجزي. خو لفظي نه، بعض خلک نوم سره لیکي بنده ناچیز، بنده عاجز، فقیر، عاجز، مسکین، عاصي، ګناهګار، فلان کې نه 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 نه، چې صرف د خلی عاجزي نشي، عملي عاجزي شي. چې د خلی عاجز ځان ته ونه وي، په کومه طریقه ځان کې عاجزي پیدا کې؟ عملي. ماشوم سره مینا، مشر سره مینا، خځه سره عاجزي کول، گاونډي سره عاجزي کول، کبر نه ځان په خپل باندې راکاږي، عاجزي ځان کې پیدا کړه. دوی ما پیدا کو په ځان کې، عاجزي په ځان کې پیدا کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانہ ده، بادشاہ دی، خلیفہ دی، نو مال ډېر شوی په دغه زمانہ کې. نو زلاله مال کې د بیت المال لګورو چې بیت المال مې وکړو، نو بیت المال کې مال ډېر زیات پروت دی. نو د بیت المال چې کوم سیکریټری دی هغه ته ما وی چې لیست راوړل غوډي د غریبانو کوم چې کوم چاله مال ورکوي هغه د لیست راوړل. ما کته حضرت ابوبکر صدیق هغه خاص مشیرو، سینیئر منسٹر، خاص ډېر نمبر سره ورپسې ولې ګورم چې د لیست کې چې د غریب او کونډه یتیم مسکین نوم نه پاتې. نظر مې واچو نو چې د ما په ذهن کې څومره غریبانو ټول پکې لیکلو، څومره پکې مسکینانو، کونډه وې، رنډه وې، ټول پکې. چې مې وکتل نو پکې یو ښځه وه او د هغې د خاوند نوم یې لیکلو چې خاوند یې مړ دی مرحوم، او هغې ته مخامخ خانه کې د هغې تنخوا نه وه، د هر چا ته مخامخ په خانه کې تنخوا وه او د دې ښځې خانه خالي پرته وه. اصلي نه مې تپوس وکړو چې د دې ښځې تنخوا نه میلاوېږي وې نه، د نوم یې ولې لیکلی؟ نوم لیکلی دی خو بس تنخوا نشته دی. ولې بیت المال کې مال نشته؟ نشته دی. نو ولې دی یاره بس پته نشته. خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه همدغسې خانه خالي پرېښې ده. عمر صاحب وایي ماړه کې سوچ وکړو چې بس ابوبکر ښه پوهېږي، خو دا خو یوه کونډه ښځه ده او د دې به څونه مال تاجتي، زه راشه د دې چې څومره ضرورت وي دا به عمره زه پته پوره کوي. لکه مې فیصله وکړه، پته مې ځان ته نوټ کړه او د هغې ښځې محلې ته لاړم. تپوس مې وکړو د مخامخ یې کور دی، چې کور ته ورغلم تپوس مې وکړو څوک یې شته وی نه څوک یې نشته، دا ښځه په کور کې دننه پرته یوازې. ما دې ښځې له اواز ورکړی ای کونډې یو زلمی راغلی نوم یې عمر دی، هغه وپېژنده او زه ستا که څه خدمت وي نو ما ته ووایه چې ستا خدمت وکړم. کونډې راله اواز ورکړه چې بچیو زما خو یو درې ضرورت دی. یو ضرورت مې دا دی چې ما له څوک ډوډۍ راوړي، نو اخو زما یو ګاونډي دی او ما له سهار او ماښام ډوډۍ راوړي، دغه ضرورت مې پوره دی. دویم ضرورت مې دا دی چې زه معذوره یم، نو چې دا کور راله څوک صفا کوي، دا د خاورې بره چت نه راجوړېږي دیوالونو نه کچه دی چې دا راله څوک صفا کوي. او دریم ضرورت زما د اوبو دی چې ما له څوک اوبه راوړي، صفا اوبه لکه مدینه کې خوږې اوبه کمې وي او دا ځای را لږ چلقو کوي، دا دوه جته دي. ما وی ښه کونډې زه به هر سهار راځم او ستا دا خدمت به کوم چې بل چا ته ونه وایې. ډېره ښه ده. خو چې سهار رالم او دې کونډې ځان ته ور د باندې زنځیر دی، کونډې دا ور وی چې دا خو زه نشم پاسېدی، د دننه نه زنځیر دی، نو دا به څنګه کولاومه؟ وی بس بچي چې بیا راشي چل ورته وښیم. سهار وختي چې اشراق مې وکړ لاړم، مش مې را ډک کړ، کونډې له راورسېدم، اواز مې ورکړی کونډې دا ور څنګه کولاوېږي چل راته وښایه، اوبه مې راوړي دي او چې ستا دا خدمت وکړم دا دې دله جارو کړم. کونډې دننه اواز وکړي بچې ته لیټ رالی که نه، ستا نه مخکې یو بل زلمی راغلی و هغه دا کار نن کړی دی، هغه ته کې سبا راشي. او واقعي زه لیټ شم. سبا چې مې سهار لمونځ وکړو نو مې چې راشه د دې کونډې خدمت وکړم، بیا ورغلم دروازه مې وواله، کونډې له مې اواز ورکړ، کونډې بچې بیا لیټ شوې، پرونی زلمی راغلی و ستا نه مخکې دا کار کړی دی. او بل ورځ مې بیا سوچ وکړ چې مانځله ځم دا کار به وکړم، مانځله چې راتلم مش مې د اوبو ډک کړل، اواز مې ورکړ، کونډې چلو ښایي چې ور سینګ کولاوېږي، زه هغه پرونی کس راغلی یم یا خدمت ته وکړم، ای بچې بیا لیټ شوې که نه، هغه پرونی بل ورځنی زلمی راغلی و دا کار یې ستا نه مخکې کړی دی. او بل ورځ د شپې رالم، تهجد مې وکړل، وختي رالم، چې رالم بیا مې اواز ورکړ، کونډې ما ته ور سینګ کولاوېږي، چلو ښایي چې دا خدمت وکړم، ای بچې بیا لیټ شوې که نه، هغه کس تا نه مخکې دا خدمت کړی. بس ما وی کونډې خدمت خو کېږي، پته ولګېده هر څوک د خدای نیک بنده دی کوي، خو دا د شپې راځي او دا ډېر نیک ځکه معلومېږي چې د جریان نه ځان ساتي. په تل دریوله بس خدمت هر څوک چې کوي، خو دا معلوموم چې دا سړی څوک دی، دا په نیمه شپه کې چې راځي دا د کونډې دا کور جارو کوي او د بله څوک دی. نو بل ورالم په یو ګوټ کې پټ ودرېدم، یو سړی راغی، سړی په درب درب را روان دی، مخ یې پټ کړی دی او په شا یې مش را اچولی دی. یو ځای له چې ورسېد هلته ودرېد، څپلی یې ویستې، ورو ورو لکه جومات کې چې سړی دی هلته لاړ، هلته بیا څپلی واچولې، په درب درب روان شو. چې د کونډې دروازې له ورسېده سلام یې واچو په کونډه او لاس یې د بار نه ورښکته کړ، هغه ولې دروازې وې هلته دروازه کوله وکړه او کور ته ورننوت. چې ورننوته هغه زمو منګو کې چې کومې اوبه پرتې وې هغه یې راواخېستې چلقاو یې وکړه او منګي ولا ښه مدېدار ډک کړل، صفا یخې کړل او باقي اوبه چلقاو کړې او جارو یې راواخېسته او د کونډې دا کور یې داسې را صفا کړه، خاورې ترې راویستې چې پوره شیشه یې کوله، جامې هر څه د اوبو د خاورې ځان له ولړل.
او بیا داسې لوخي کې لکه ټاټکې شو مثلا هغه کې خو یې یو باډران ور دی الیو باډران ور دی ور وته شیشه صفا کو به وته منګي دکې کې چلقوي وته کو لوخي ور صفا کړل کونډه او جامې ټول د خورو خټو دله لیټ پیټ کړی او هغه دا اسوک چې خو نیک سړی دی ارڅوک چې خدا د خدای ډېر نیک بنده دی دومره پرشپه کې د کونډې خدمت او داسې خدمت چې سړی د خپل خځو د خپل بچو نشي کولی د خپل مور نشي کولی او دله جامې په خورو په خټو کې ولړې دا سوک دی زبلاړې مې چې د مال خپل ورو سګي تیار ده زه به د مټه دې معلومات وکم سړی چې روان شو دا کې بیا سپلای وسته رو راته بیا سپلای واچول چې مال راځي ما ورمن راکړي سړی مې کلاونه ګورم چې سوک دی چې سړی مې کلاونه او د مخنه مولا صادر لړکو سړی سوکو الله اکبر د رسول الله مبارک خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی کله کومې ونی و ابو بکر دا تکه د دې کونډه خانه دې ته خالی پرې خدا دا خدمت ته پستا په دماغ شته د نیمه شپه کې تکه او هو ابو بکر دا سکه ما تا ډارو کړه دا زو کوم زوی ته دی وایا زما زوی ته وایا غلام ته وایا ویند ته وایا د دنیا خلک بل چاته وایا دا خدمت هغه کوي دا موږ بل چا باندې په خپل مکو حضرت ابو بکر صدیق سره عمر په جړا شو وی جړل عمر واقعي خدمت خبره دلته تو کې زوی به مې کې استاد وی غلام نوکر به کې خو عمر په قبر کې او د قیامت پر ورځ بیا تکال سو کوي دا صحابه دي جشن نو منو کړی د پیغمبر په پیدایش دي چراغان نو کړی دي د عیسایانو رسمونه نو کړی دي رسمي مظاهره نه وکړي دا رسمي مظاهره دا د پیغمبر سنت ځان کې جبل کړي عاجزي د کونډه خدمت د یتیم خدمت د مسکین خدمت مسلمان سره ضرور ولې اظهار مسلمان ته مسلمان په نظر قتل مسلمان ته دشمن په نظر نه قتل دا د پیغمبر طریقه ودا به خپل کړی کوم میشن چې د دوارو جهان مبارک سردار دنیا ته راوړي دي په کار دي چې موږ هغه میشن مخ پړوان دي کله چې خدای رسول الله مبارک دنیا ته راځي دي چې موږ هغه کار وکړو زموږ دین او شریعت د رسمي مظاهرو د رسمي جلوسونو او د نقشو قائل نه د عمل قائل دي دا خو عیسایانو کرسمس لاسره د جشنونه کوي بیا خیر او خلاص نه مو ته روزستا اسم نشته او پای کې ګناهونه کول رسول الله شریف پنجاب ته څنګه پته ولګي الکانو دینه کې ګډګړي قوالی شریف قوالی نعت شریف وای قوالی شریف څه کې د ډول د سرنا خو د ماتولو لپاره پیغمبر راغلی دنیا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي په دې مقرر کو وی لار شو پلان کې چې یو سړی ډول سرنا غږی ام برابر کو د لوخي مرتبه تا چې د کوم سیل د ماتوالي د لپاره د دوه جهانو سردار راغلی دی حضرت عبد الله ابن عمر په لار روانو یو ځای کې د ډول باجی د سرنا आवाज نو وکي کوته منډلې چې سامان دلار نو بیا دغه غوته وستلې نو بیا आवाज راته نو بیا پکې کوته منډلې چې سامان دلار نو بیا आवाज راته نو بیا پکې کوته منډلې نو چې سامان دلار نو غوته وستلې نو بیا आवाज نه راته نو مرګ دا ولې وي قسم په خدای کوم حضور پاک دغه څه نه ویل دا کار به مانه وکړي دغه یو ځای کې د ډول سرنا आवाज وکي کوته منډلې چې څو وخت دلار نو چې غوته وست بیا आवाज راته بیا منډلې چې سامان دلار نو بیا आवाज راته بیا وستلې بیا منډلې چې سامان دلار आवाज نه راته نو بیا غوته وست نو چې حضور پاک د کوم څه نه نفرت کې نو تداغه بهترین صفات نات څه دی عبادت نات په جره نات څه ویل کېږي د پیغمبر صفات د حضور پاک صفات کا په نظر کې کې په نصر کې کې د عبادت ته تو کې نات جوړي د عبادت جوړي تو کې نات وای د عبادت وی خلق ته الکه پیغمبر صفات بیانول عبادت دی کنه نات څه شو عبادت نه عبادت سره دوکړه څه شوی ها عبادت سره مون سره کې دوکړه وتا عبادت سره دوکړه باجا ستار بنګي ربا الګ جنہ کې ګډ لاسونه پړقول او لکه جنہ کې ګډ تاویدل او غیرنو قوالی شریفه دمه شریفه اجلا شریف خدای ته وګوره جمعات شریف وایا بیت الله شریف وایا خانقاه شریف وایا عالم شریف وایا نیک سړی ته شریف وایا پیر دې نیک سړی دې صالح دې ته شریف وایا نو قوالی شریف الکان جنہ کې یو شنو تل غړي عقل باطل پکار عقل ولکم فی رسول الله اسوه حسنه رسول الله مبارک الله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه رسول الله مبارک پر نمونه بس لمن كان يرجو الله خص خدای منی داغه ملاقات امید لري اخرت منی د اخرت د امید لري او د الله ذکر وجه ډېر زیاتو کم نو پیغمبر نقشه کې ځان راول دا ټول جون دې په ذکر کې کېږي تاسو په عمل کې دین عمل نو عمل وکاو عقیده د رسول الله مبارک عقیده په شان ته کوو عمل بلاغي د عمل په شان ته شکل بلاغي په شان جوړو گفتار باغ سے جوړو د رسول الله مبارک په شان ته هغه سی به جوړو او کنه موږ د شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل په مدینه منوره کې یو سړی سره کې راستو دا وخت کې مایله مسله نن پښتون زم پښتون ایمان ته تاسو کوی څه کې ایمه چې دلته کې دین علم حاصلو ایمان ته وای چې خلک په مې ته خطر او تا غلو پسند خته ایمان ته چې کاږي په مې تا ته پرې سره الله ته خېدا اته د خپل پیغمبر او د خپل خدای غزاله یادو نو په دې فخر الحمدلله چې لکسات او د ابتابادو او شیخ ته بیرستر باریکلا وکیل ته وته وکیلو چې لکسات تیر شو ایمان ته چې برخوردار د نبی رسول الله د اکبر په چلمانه کې شوی ما وینا لله و انا الیه راجعون دین ته قدامت پسندی دی او زور شی وته دا د پته نه لګی چې اکبر کله تیر شوی دی خاندان مغلیه کله تیر شوی دی او حضور پاک کله تیر شوی دی
لکه مهرباني وکړئ په دې ربیع الاول کې که تاسو څه پروګرام کوئ جلسه کوئ د شریعت دایره کې دغه خپل پیغمبر مبارک اخلاق زده کې او بل توخایه د حضور پاک عقیدت د خلکو پیدا کې د غیر ناتونو صفای په دې میاشت کې په نور ټولو کې دا پروګرامونه وکړي او خلکو ته ورسوي د پیغمبر مبارک د حالاتو نه خلک خبر کې د غیر اعمالو نه خلک خبر کې او د غیر اخلاقو نه خلک خبر کې دا نه چې صرف جشن او خیر او خلاص او لکانو جنکیو چې راغلونو قصه خلاصه شو دا نه دا د کرسمس او د نور خلکو د انګریزانو تشبیه ده د هندوانو کار دی دا د مسلمان رسم نه دی مسلمان به مینه ساتي خو هغه مینه چې هغه د قالب کې دن او بار یو شان راشي مسلمان به د پیغمبر پر اتلو چې کوم مسلمان د خوشاله اظهار اونې کې خدا سره مسلمان نه دی موږ په الحمدلله خوشاله یو چې دوه جهان سردار دنیا ته راغی کنه نه به د ایمان او د عقیده دا خدای له خدای د برکت نه او چې کوم مشن الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته لګره باید پکار دي چې موږ هغه مشن مخکې کو په خپل په عمل کو بل ته مرسو هغه سنت موږ په خپل قالب کې مراولو بل ته مرسو په دغه طریقه خپل خوشاله اظهار کو زه په دې خوشاله شم چې خدای ما په لاس یو سړی مسلمان کی زه په دې خوشاله شم چې ما په وجه الله پاک د رسول الله مبارک ګیره په یو مخ د مسلمان ور پیری دا ما خوشاله ده زه په دې خوشاله یم چې زما بیان وکم او زما په بیان باندې یو سړی د پیغمبر مبارک لباس واچي زه په دې خوشاله یم دا ما اختر دي دا ما خوشاله ده چې د پیغمبر مبارک کوم د مانده طریقه دا غو مسلمان ته په طریقه منځ کی زما دا خوشاله وختر دی چې د پیغمبر مبارک اخلاق خلق توخي مغه اخلاق خلق پیدا کی او تعالی دا غټ اختر دی او هو نن مې د حضور پاک پشان منځو کو ما نن شکل د رسول الله مبارک پشان جوړ کو نقشه مې د حضور پاک پشان جوړ کړل جامه مې د حضور پاک پشان جوړ کړل او کردار او گفتار هغه دروغ نه دوکې نه ځان ساته مان دروغ دوکې نه ځانو ساته هغه سم جوړ کو دا د رسول الله مبارک خوشالي ده او خیراتو کا هر وخت کې کوا او رسول الله مبارک ثواب رسوا صدقه کوا دغه چې پیغمبر مبارک د سیرت او د پیدایش او د اخلاق پروګرامونه جوړوا خدا نه چې صرف نقشه عملی رسمي مظاهره نه عمل الله دې موږ توفیق راکړي اوکې خدای پاک دې زموږ حشر نشر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نصیب کړي الله دې په سنت زموږ عمل نصیب کړي دا غي طریقې الله موږ ته خو دې کړي باقي موږ خدای پاک عمل راکړي او الله موږ د قیامت پر د دوه جهان د مبارک سردار جان لاندې درول کړي او دا غي د مبارک لاس د حوض کوثر هم نصیب کړي جناب دا خبرم ذهن کې واچوي درود شریف ډېر وایي ها الله دې موږ درود شریف او د ذکر اسکار توفیق راکړي الله دې بیماران دي ته شفا